او بل دا چې روژه مات ټیم چې کوم دی دا د دعا د قبلېدلو ټیم دی. په دغه ټیم کې خداوند متعال خپل د بندگانو دعاګانې قبلوي، د ګناهو بخشش ورته کوي. ولې ځکه چې د روژه مات په ټیم کې قسم قسم نعمتونه پراته وي، قسم قسم خوراکونه پراته وي، خو لیکن خوراک او انعام درته پراته وي بیا هم ته لاس نه وروړې. ولې ځکه چې ټیم نه داخل سوی، د الله حکم نه درته سوی. ته د الله د حکم انتظار کوه چې کله به ماښام را داخل سي او اذان به وسي او زه به روژه ماته کړم. د الله د حکم په انتظار یې، نو دغه ټیم کې د دعا د قبلېدلو ټیم وي. خو لیکن د بعضو مسلمانانو څخه شیطان دا دعا هېره کړې وي. ولې ځکه په روژه مات باندې مصروف کړي وي. څوک چې په مسجد کې ناست وي، مسجد کې روژه مات کوي. بعضې مسلمانان ورونه هغه په مسجد کې روژه مات کوي. نو بعضې ملګري هغه شیطان د دعا نه منع کوي. یو قسم وسوسه واچي، بل قسم وسوسه واچي. کله داسې وسی چې بعضې ملګري د مسجد چې کوم امام یې هغه ته وایي ټیم پوره سو، اذان وکړه، یو د بل سره وایي 2 منټه پاته سوله او 3 منټه پاته سوله، 1 منټ پاته سو. یو بل ته سره وایي چې هغه بل مسجد کې خو اذان وسو، موږ ولې نه کوو، باید اذان وسی. خو په دغه مجلس په دغه یو د بله گفتگو او په دغه انتظار او په دغه چې مسجد امام ته دا خبره کوي چې ټیم پوره دی، بس په دغه مجلس وي، په دغه خبرو وي چې اذان وسی او روژه ماته سي او داسې شیطان هغه دعا هېره کړي. هغه دعاګانې هغه وخت چې په دغه وخت کې خداوند متعال دعاګانې قبلوي، هغه دعاګانې زموږ څخه هېرې سي. دا یو غټه غلطي ده چې موږ څخه کېږي په دغه ټیم کې. د بعضو ملګرو څخه، د بعضو مسلمانانو ورونو څخه دا غلطیا کېږي چې هغه ډېر ښکلی قیمتي وخت، د دعا د قبلېدو وخت، هغه موږ څخه شیطان هغه دعاګانې هېرې کړي. او کوم ملګري چې په کور کې روژه مات کوي، کوم مسلمانان ورونه، هغه بیا شیطان دا وسوسه وراچي چې کله کوچنی ووهه په روژه مات په ټیم کې، او کله کوچني ته دا شی ورکړه، او کله زنانه ته نارې کې چې هله ناوخته سو، حتی تر دې پورې چې ښکنځل ورځ بد ورته وایي چې ولې دې ناوخته کوي، روژه مات ټیم دی. حالانکه هغه غریب هم روژه وي، ستا په خدمت کې مصروفه وي، خوراک درته برابروي، چشاک درته برابروي، طعام درته برابروي، خو لیکن بیا هم ته ښکنځل ورځ بد ورته وایه. خو دا ټول د شیطان وسوسه ده چې ته مصروفه کړی د دعا څخه، ته مصروفه کړی د استغفار څخه. دا ټیم چې دی دا ټیم د دعا د قبلېدو ټیم دی. دی وایي چې یاره په یو شي مصروفه که، خو مصروفه وي چې د الله نه دعا ونه غواړي، د الله نه استغفار ونه غواړي. په دغه خبرو کې سره مصروفه وي تر څو پورې چې اذان کېږي او دی روژه ماتوي. دعاګانې هغه شیطان یې هېره کړي، د الله نه دعا نه غواړي، د الله نه استغفار نه غواړي، د هغې نه دعا وکړي، نه د الله نه استغفار وغواړي، نه د الله د نعمتو شکریا ادا کړي، دغسې روژه مات وکړي او روژه ماته کړي. نو دا یو ډېره غټه غلطي ده چې د بعضو ورونو څخه کېږي. او بل دا چې باید موږ کله چې هم روژه ماتوو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چلاکي کوه په روژه ماتي کې، یعنی چې کله وخت را داخل سي، ماښام وخت
او یقیني خبر رسول چې ماښام وخت را داخل سو ټایم ټیبل خو اوس مقرر سوي دي نو چې کله هم وخت را داخل سي ماښام ټیم او یقین وسو چې یاره اوس ماښام را داخل سوی دی نو باید اذان وسي او روژه ماته سي بعضې ملګري داسې کوي چې هغه ټیم را داخل سوی هم وي وخت را داخل سوي د ماښام د روژه مات د ټیم بیا هم روژې نه ماتوي تر ډېره وخته پورې انتظار کوي هغه نه بعد بیا اذان کوي او روژه ماتوي